بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومسليا ومسلما اما بعد. د کومو زنانو چې د حیض په دوران کې وینه ډېره زیاته راځي، نو د هغې وینې کمولو دپاره څه کول پکار دی؟ نو زما عزتمندو، د کمې زنانه چې د حیض په دوران کې وینه راځي، نو یقینا چې د انسان د وجود نه کومه وینه ځي، هغې سره انسان ته کمزوري هم راځي. نو هغه زنانه چې د هغې د حیض په دوران کې ډېره زیاته وینه ځي، نو هغې ته ډېره زیاته پریشاني مه هېڅوي. په هر قسم علاج، ډاکټري او طبي علاج باندې ستړی شوي وي، خو چونکې د هغې د وجې هم هغه وینه کمه شوې نه وي او هغه ورځ په ورځه چې کوم دی هغه زنانه د هغې د وجې کمزوري کیږي، نو د هغې دپاره د قرآن مجید یو صورت هم، نو زما عزتمندو، هغه صورت هغه صورت دهر دی چې دا به دا زنانه تر د 7 ورځو پورې لولي او دا به پې اوبه دمی او هغه اوبه به څکي. انشاءالله چې د دې دا وینې راتلل دا به بند شي. د حیض په دوران کې دې ته به صرف دا محسوسیږي چې زما حیض بیماری چالو شوه، ماهواري بیماری مې چالو شوه، خو دا وینه چې ډېره زیاته راځي، نو انشاءالله دغه وینه به د دې ختمه شي، دا به ډېره کمه راځي. اوس دغه زنانه به دا په کوم صورت او په کوم وخت کې به دا لولي؟ کله چې دې زنانه ته پاکي راشي، نو په دغه دوران کې به دا صورت دهر لولي، روزانه به 1 کرت لولي او په دې باندې به اوبه دمی او هغه به دا زنانه څکي. تر د 7 ورځو پورې به دا عمل جاري ساتي، نو انشاءالله د دې چې دا کم تکلیف دی، د دې د برکته به دا تکلیف د دې ختم شي. د حیض د وینه چې زیاته راځي، نو دا به بیخي کمه شي. چې د کومو زنانو دا قسمه ضرورت وي، نو صورت دهر دی په یقین سره لولي، نو انشاءالله د دې د برکته به الله پاک د دې د بیماری ختمه کړي.